अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल के आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जन्नत की खबर तो बस इशारों को नूर के जन्नत दा बस में शुरू को नदा इंसान दजन सरी से उचित की नुबल जीते हुईस द जन्नत दा बस इंसान रवान की नुपल मलिकुल कुद्दूस बसी वरसे लेकिन जाकर जन्नत तैयार करे द जन्नत दा बस इंसान रवान की नु दी आसमानों ने बरो खेजे दी जन्नत दा मजी او د نعمتونو اغه نعمتونه چې بای کې څه کمی نشتی باقي کې نقصان نشتی اغه زی چلته نه مرشتي نه ستړي کېدشتي نه خفګان شتي نه جنگ جګړې شتي نه خوب شتي یو شاعر وای احزان قلبي لا تزول وای زما د زړه د غمونه چرته نه ختمي حتى ابشر بالقبول تردی چې الله راته وایي چې ته ما قبول کړی جنت ته بځې بیا به زما زړه غمونه ختم شي وارى كتابي باليمين او الله را بخیل اس کتاب راکی وتقر عيني بالرسول او پیغمبر بخپل سترګو ویني نو بیا مې بالکل مطمئن شي خدای هغه وخت پورې د مؤمن زړه د پارم کیږي نه د کوم کسانو چې دنیا په دې پیسو د زړه پارم کړي د سادهګان خلک په دې باندې زړه پارم کی امام احمد بن حنبل رحمه الله بس وكسر راغي متى الراحه كلمه پارم کیږي امام صاحب وی عند اول قدم في الجنه په جنت کې چې قدم کې خود به پارم شي دا وخت پورې موږ پر سکون نشتی دې جنت ته رسیده دا زموږ هدف او مقصد دی نبی خوش قسمت انسان هغه د جديد لپاره عمل کوي زبته واستبا صفات ګور ډیر نه د جنت څنګه دې څنګه نه دې زمکه څنګه ده خوراکي څنګه ده د دوی مخونه بسنګي د دوی عمرونه بسنګي د دوی زنانه بسنګي د دوی غم خادیانی بسنګي د دوی بازارونه بسنګي د دوی بچي په ساحل کې د ځان یو تفصیل له او کله چې توفیق راکو بیان به کو صرف په اشاره وک چې زموږ بریزونه کې یو شوق پیدا شي الله لنډه خبره کړې ده الله دې جنت مبارک سبحان الله د خبرې څخه خوږي دي وړه خبرو کې ډېر خبرې وګي د نرش یو سړی په سوچ کې لاړ شي چې جنت بسنګي نو په قران کې ډېر شی آیتونه حدیثونو د رسول صلی الله علیه وسلم ډک جنت بدیش زرت یو آیت و مداغین اندازه ولګو چې جنت بسنګي الله وی وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اے پیغمبر وی کاغه زیدی ولیدنو یو غټه بچی ویني وی نعیما نعمتونه دی و ملکا کبیرا غټه بچی دالته بس زین چې دا خبره شي کافیه چې رب العالمین وی چې بچی سره غټه بچی دا نبی پوښی چې دا بچی بس بچی په صحیحینو کې دا حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه وی ما رسول الله اوریدلی وی الله وی رسول الله وی الله وی اعددت لعباد الصالحین ما لا عين رأت د نیکانو بندگانو د پر هغه څه تیر کړی چې له اوسه پورې سترګې لري نه ولا اذن سمعت او نه چې د اوسه پورې غوږ اوریدلی دي ولا خطر على قلب بشر او د اوسه پورې د بشر کې دغه سوچ می چانه راغلی ته چې څومره سوچ کې اوچت د جنت مبارک جنت ته دینه اوچت دي نو بیا رسول سموي د آیت وای فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین الله یو نفسم د پته نشتی چې الله هغه نعمتونه به کم چې به د سترګې خېږي چې بغي ک الله د پرسه ساتلی اچا د پته نشتی نو زه تاسو ته جنت مبارک کیسه وایم کله جنت د آبادی خبرې مې ته شروع کړې نو ولله لذي چې لګیا وي او کله جنت د چینو او د ولو باس مې شروع کړو لګیا وي او کله حور عین باس مې ته شروع کړو تاسو باریان شي کله دې جنت کې دې مرګرو د دې تګرا تګ او د غم خادي باس مې ته شروع کړو تاسو باریان شي وګدي خبرې د خو باس ته بګي اشاره وکم الله په سورۃ یاسین کوي ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون الله په دغه ورځ به جنتیان مشغولي مصروفه وي په جنت کې وا مصروفه یا الله نو بسګو مصروف فاكهون په نعمتونو کې مصروف هم وازواجهم في ظلال اغوی دغوی به بیان بناستي بسورو کې على الارائك متكئون پدنګو دنګو پالنګونو ډډې لګولې بیا الله لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون او دغه پر هر قسمه میوي لنډه د الله وجه سغواړي او ته ملوي چې سغواړي په جنت کې ته ملوي خدا وخت به دې خبره ته کېږي کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي
الله سوي سلام قولا من رب رحيم. الله بسلام جيب دي جنتيان بخبله دوچت نعمت ته چې ته جنت ته نوځي نو رب العالمین په تمه سلام بخبله چې الله اکبر. دغه نعمت کافی دی که نور جنت کې سره صحیح به صرف دانه. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله إذا الجنتيان دا كم طولقي جيره أبا كم طرف روان شي الجنة طرف تولار شي حتى إذا جاءوها كرت الأورسي وفتحت أبوابها الله دا جنة دروازي كولوكي وقال لهم خزنتها سلام عليكم. أو ملائكة بوتو السلام عليكم. نو دا سلام دا چاره طرف نه دی؟ ملائکو طرف نه. دا یو سلام دا الله سبحانه وتعالی طرف نه، دا چا طرف نه دی؟ ملائکو طرف نه. خلو سره چې دنه لاړ شم زه ما خو نیک اعمال کو خپل ټول ژوند مې رب العالمین د پاره تیر نو چې ذکر جنت ته لاړ شم دی جنت مجلس نو زم ته پوس د مجلس نه مخکې د مرګرو وکا چې مرګري وسو کې بیا وره. ومن يطع الله والرسول چا چې الله او د الله د رسول ومنه له د غوي د خبرو مطابق ژوند تیر کو فاولئک مع الذين انعم الله عليهم. په جنت کې برجوي ګاونډیان هغه خلک چې الله په انعام کړي. خدای څوک دي تفصیل الله کوي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. پیغمبران به په خوا کې نشي رښتینی خلق بناسي شهیدان مجاهدین بناسي نیکان علما ټول خلق بناسي. د رحمان د خصوصي بندگان مستا په خوا کې ناسي. ځکه علي رضی الله عنه تر دې شعر نسبت کیږي ډېر عجیب شعر دی او ډېر خوندور دی. و اعمل لدار البقاء رضوان خازنها. دا هغه زید پر عملو کې چې رضوان چوکیدار دی کم ملک چې وا د جنت چوکیداری کوي نه دا غنوم سره رضوان دی. الجار احمد والرحمن بانيها. گاونډي به کې څوک دی؟ احمد دی او رحمان په خپل لاس جوړ کړی. دغه لپاره یې عمل وک رحمان په خپل لاس دغه کور تیار کړی نو گاونډي دی به کې احمد دی صلی الله علیه وسلم او چوکیداری څوک دی؟ رضوان دی. نور تاسو به الله نبی سواری دا وګدا شعر خدا موږ به کیسه یو جمله چې دیږي کې مقصد خد جنتیان خو جنت ته لاړو الله سبحانه وتعالى طرفنا سلام بیا د ملائکو طرفنا سلام مرګري موږ پیژندو چې سره وایي او د مل مستیا خبره ده. الله اکبر. ثوبان رضی الله عنه وی كنت قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم زاد رسول الله ورځ ولاړو فجاء حبر من احبار اليهود. د يهودو په مولانو کې مولا راغی ویجا السلام عليك يا محمد. رسول الله سلام واچو غنوم ولا واغستو فدفعته دفعه بمولد شکر کو نږدې و چې دی به وششه دغه په زور ما دی گزار وکړو به ما ته وی چې ولې دی يهودي ما ته وی به ما ته چې الا تقول يا رسول الله تدې څه نه يا رسول الله به ما ته وی چې انما ندعوه باسمه الذي سماه به اهله وی موږ به هغه نوم یادو په کوم باندې چې د مو پلرولې خو دغه نه پیژنو. دا خبره وکړه د رسول الله د اجازه ته وګورئ چې دا خبره وورده وي ان اسمي محمد زمان محمد دی ورځه سوي خبره وکړه وی زه یو څه ته پوښتنه کوم مال جواب راکې کته پیغمبر ته جواب راکې یو څه ته پوښتنه وکړو یو به کې دا وکړو. رسول الله ته وی فما تحفتهم حين يدخلون الجنه. د جنتین چې جنت ته لړ شي نو الله تعالی به دوی ته تحفه سملاوي. تحفه غیر د خوراک نه. تحفه دې ته لکه چې تاسو زړه کړم ملمشم نو د خوراک نه مخکې خلک جری بادام رو باسي پسته رو باسي بسکټ رو باسي نور څه دي شي چې دغه د خوراک نه ویل کی خدا سي دې د پاره چې د خولي خون په برابرۍ او ټیم په خپاش دې د تحفه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو یا رسول الله چې کله د مسلمانان لاړ شي جنت ته نو الله بوله په تحفه کې څور کې نو رسول الله متوي زیادت کبد النون
د مهي جګر بول الله ورکي او د جګر باندې بیا زیاده په دې لپاسې وړغونته کې ټوکړی په دې جګر او په اینا نو الله بوله دغه اینې مز نه ورکي بلکې دغه سیټ دا وړ ټوکړه دا به د دوی لپاره ورته شي دا به خوري وي دا د رب العالمین طرفونه د اولنی تحفه دینه مخکې ته خپل مرضی سینې شي خوړی بیا سوال دا دی چې ولې والله علم په دې کې ډېرې فایدې دي یو خو خوند ډېر کوي او بیا د مهي جګر اینا د دې به ځان له خوني او بیا چې د رب العالمین په مېلمستیا کې ناستي ډاکټران وایي چې دا د انسان د کلسټرول د جسم د کمی کلسټرول زیاتېدو ته نه پرېږدي بلډ پریشر او دغه شیان وایي چې په دې کې ویټامین ډي ورته هغه وایي دا پکې دننه موجود دي د الله سبحانه وتعالی دا ښایسته خوراک د صرف هغه شروعات دي نو بیا ورته د یهودي وی فما غذاؤهم على اثرها نو خوراک کې بوله څه ورکړي دې نه بعد خوراک دی که نه نو دې ته غوږ کېږي رسول صلی الله علیه وسلم ينحر لهم ثور الجنه په جنت کې غویي د الله ولا د الله په امر باندې به هغه حلال کړی شي او د هغې د غوښه به څه شي ورتګ به کړی شي دا به تکه سری شي نو دا به د جنتیانو ته کېږي او دا غویي دی الذي كان يأكل من اطرافها نو ده چې د سم غټ شوی دی او صرف شوی دی نو د جنت په دې وښو په دې پاڼو باندې صرف شوی فما شرابهم من وبسسكي ومن عين فيها تسمى سلسبيلا نه په دغه ټیم چې کې وبدي هغه دغه سلسبیل چینی نه بس کې چې د یو خاص چینه ده د حدیث امام مسلم راوړی الله اکبر د رحمان په مېلمستیا کې چې کله ته اول سلام بیا ته کېناستې ملګري د سرم دي ناول دغه د مهي د اینه یا جګر او په هغې کې ما خاص ټوکړه د هغې نه بعد بیا د جنت د غوایي غوښه او د هغې نه بعد د سلسبیل چینې نه اوبه سوال په زړه کې راځي چې دا خو ډېره قیمتي مېلمستیا نه ده نو ولې به نه الله څه وایي نزلا من غفور رحیم الله دا مېلمستیا ده د هغه ذات چې هغه بخانه کوونکی مهربانه دی نه د اول مېلمستیا به لازم د رب العالمین د طرف نه چې کوم خوراک ته هغه به کوې د هغې نه به ستا مرجع ته څه کوې صهیب رضی الله عنه وایي اذا دخل اهل الجنه الجنه وی رسول الله وی کله جنتیان جنت ته لاړ شي جهنميان جهنم ته لاړ شي الله به جنتیانو ته وی تريدون شيئا نزيدكم نور صدر کوم جنت ته راوستو او د مېلمستیا او د دې سلامتیا او د دې مبارکۍ نه بعد وی نور څه غواړي هغه وی چې الله مخونه درله سپین کړو جنت ته دې راوستو د جهنم نه بچ کړو نو وی فيكشف الحجاب د دوی او د الله په منځ کې چې کوم پرده د رب العالمین به هغه اوچته کړي فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل نو الله سبحانه وتعالی وی چې په جنت کې به دا غټ نعمت یې چې دوی خپل رب ته ګوري وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة دغه رب چې انسان زم چې دا بس د انسان به د خوشحالي نه ځکه امام ابن قیم رحمه الله وی الله په انسانانو مرګ نه لیکلی ګن دوی به مړه شوي په دغه ورځ خو مرګ به پې نه راځي د خوشحالي نه به مړه شوي دا زړونه به چاودلی خوشحالي نه به زړه چاودي چې رب العالمین راښکاري چې هغه رب چې ټول عمر ته د هغه بندګي کړې وه د هغه نه یېرېدې لیدلی دې نه و د هغه احترام دې کوو لیدلی دې نه و د هغه تعظیم دې کوو لیدلی دې نه و د هغه خبره دې منله ښه دا خو دا څه شو یو غټ نعمت شو د جنت په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د دې جنتیانو باس کړی دی مثل الجنة التي وعد المتقون په دغه جنت کې به دننه د کومې لو چې د پرهېزګارو خلکو سره شوی دی الله وایي فیها انهار په هغې کې به څه ولي به وي او دا به څلور ولي اولنی من ماء غیر آس اوبه به وي او په هغه اوبو کې به بدبو نه وي صفا اوبه به وي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه او دسی پی چې خون به بدل شوی نه د دویمه شو دریم وأنهار من خمر لذة للشاربين او دسی شراب به چې څوک سکینو هغه به خون ورکوي
سلورم وانهار من عسل مصفى او صفا قبین دا سلور ولیدی او سبحان الله چې کوم طرف ته تاوی تاویږي به پس مکه دې سره ولې دې ورځي هغه طرف ته تاوی هغه طرف ته دا به ستم کې ځل کېږي زورزه رسول صلی الله علیه وسلم وی ان فی الجنه 100 درجه په جنت کې 100 درجې دي 100 درجې اعدها الله للمجاهدين في سبيله الله په لار کې کوم کسان jihad کوي الله له دې لپاره تیاری کړی او یو درجه او د بری درجه په منځ کې دومره فرق دی لکه اسمان او د زمکې په منځ کې چي دی بیا رسول سم وی کتا سود الله نه په کې درجه غواړي نو فصلوه الفردوس د فردوس ته غواړي فانه اعلى الجنه دا ټول څه دی دا ټول اوچته وفوقه عرش الرحمن او په غیله پاسه د رحمان عرش بالکل په دې فردوس لپاسه د جنت فردوس چت دی هغه څه دی هغه د الله سبحانه وتعالى د عرش دی او په دې جنت کې په درجې دي کنه د فردوس جنت چې د رب العالمین په خپل لاسونو جوړ کړي چې دا به څنګه تیر کړي خاص بندګانو لپاره ابو سعید خدری رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و بکله چې جنتیان جنت ته لاړ شي نو ان الله تبارک وتعالى يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه الله برخکاری جنتیانو او سم خوشالي وي چې لبيك ربنا وسعديك يا الله حاضر او تیار خوشاله وي سم نه تاسو امر کوي الله بو ته وي زد ناراضيم فهل رضيتم تاسو راضي ور الله به ته پوښتنه رب العالمین به ته پوښتنه تاسو راضي نه وي چې وما لنا لا نرضى يا الله من بولې ناراضي کیو ته هم هغه سره کوي چې چاله دي ور کړی نه الله بطيف فانا اعطيكم افضل من ذلك دين بلا خدركم واي شيء افضل من ذلك الذين غرس اشتسم والله بطيف يحل عليكم رضواني ما بتاسو باندې د خپل رضا د لازم کړه نو دنه بعد بتاسو نه چرته نه خپکی او نه بتاسو په غضب کې کیږي همیشه د پر بتاسو راضیه ما د سوچ نعمت حدیث په بخاری او مسلم کې صحیح بخاری او صحیح مسلم انس بن مالک رضی وان فی الجنه لسوقا په جنت کې بازار لګي ها په جنت کې بازارم لګي یاتونها كل جمعه او دې په کوم ورځ جمعه ورځ لارشه بازار ته چې سری بکاری راوړه پیسې هیڅ نشته خو چې سری بکاری ځان راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فتحب ريح په دوی باندې یو سیلې راځي په بازار کې کله چې دوی په بازار کې نه د سیلې چې په دوی باندې راشي فیزدادون حسنا وجمال دوی وسم خولي شي دا غشته حال نه خولي شي نو تاسو چې هر جمعه سره خولي کی نه دې به کوم ځای درشي نه کله چې دوی واپس راشي نه هغه زنانه او هغه خپلوان هغه هم سم خولي شي نو دوی به هغه ته چې تاسو سم خولي شي چې تاسو خودي شي نو هغه به دوی ته تاسو سم خولي شي تاسو خودي شي نو د جنت هغه یو نعمت ته چې بازار به کوم لګي ابو هريره رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول زمره اولنې ټولګي چې په جنت تزيد او مخونه بسنګي تدخل الجنه على صوره القمر لکه سوال لسمي سپومي سوال لسمي شپې سپومي چې دقه شمبر دوی د مخونه د برقي په دغه حدیث کې رسول الله قلوبهم على قلب رجل واحد ټول زونه به یو لکه یو سړي زړه شي یې مطلب دی رسول الله لا تباغض بينهم ولا تحاسد نه حسد او نه بغض نزونه بطول لکه د یو سړي زړه شي دا حدیث متفق علیه حدیث رسول صلی الله علیه وسلم د حور مبارک خبره کوي دا اشاره کوم لو ان امراه من اهل الجنه اطلعت الى اهل الارض کچرته د جنت لري زنانونه یو زنانه راخکار شي په حورو کې یو حور راخکار شي د دنیا ته لاضاءت ما بينهما د زمکه د سمه په منځ کې شي ټول برناش دیوی زنان راخکار کېدو دراس ولا ملأته ريحا او د ټول دنیا به خوشبوونه ډکش ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها رسول صلی الله علیه وسلم هوري پسر چې کوم لوپټه پرته نه غدي دنیا او دنیا کې سیده غنه غوړه دي صحیح بخاری کې د حدیث یو لوپټه دي هر څنګه ګرانه موږ چې به سور په بجلی شي منډیو یو لوپټه جنت کې چې د هوري سره د دې د دنیا او دنیا کې سیده ټول روان نه غیته
هغه ته نشي رسید. رسول صلی الله علیه وسلم لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، دو هوري بلار چاله ور کوي بغیر شهید نه. عام سړي ته بشور ملوي دوا. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، او دا غوی دا اډوکی نه دا اډوکی دا پندای د دې چمړې کې دنه چې کوم دا اډوکی دا به مخکې دا رګونه به مخکې دي به شفاف دي به سپینې دي به خولي. او الحور العين وتوري وي سترګې به غټي تکي توري تورواله به تک توري د سپینواله به تک سپینې او سمې به غټي او ځواني پیغلي جنکې د هر سنه پاکي د دنیا د بیمارۍ چې کمی دي او د کان بوتم ځوانان د کانو به ګیرم نه او بریت بم نه مزي وي ولغه چې د پاره چې دنیا کې ګیره پریخ په دنیا کې د خالی ګرځي نه دا څه مطلب چې نه په دنیا کې حالانکه دا سبوج هم نه لري سبوجګری سبوج خو دنیا کې چې څوک بدی باندې عملو کې نو په آخرت کې به د جنت ته ځي. اخرنه حدیث وو د موضوع کې حدیثونه ډیر دي خدا چې اشاره وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم ان اهل الجنه یاکلون فيها، جنتیانو په جنت کې خوراک کوي ويشربون وسخاک بکي ولا يتفلون او لاړي بنتو کی ولا يبولون او نه بډکی میچازي نه بتشي میچازي ولا تغوتون نه بډکی میچازي ولا يمتخطون او نه باغوي دي خراش کې تو کی اس بني. فقالوا ما بال الطعام صحابه يا رسول الله ده خوراک دو خوراک دي كده بچرته. رسول صلی الله علیه وسلم جشاء ورشح كرشح المسك، یو درقې به وچه دا درقې خون بم دي سي لکه د مشکو د بینچ بس هغه څه بس شي هغه بازم شي. دا حدیث په صحیح مسلم کې دا جنت د رحمان او دغه بندگانو د چا د رحمان. رحمان خپل خصوصي بندگانو دغه جنت تیار کړي، هغه ته تلو لپاره کوشش، هغه ته تلو لپاره مهنت، هغه ته تلو لپاره یو چته اراده او چته عزم نتوسط بدغه ملو شي. الله سبحانه وتعالى دې موږ د رحمان د بندگانو سره الله سبحانه وتعالى زمو حشر کی، الله سبحانه وتعالى په جنت کې دا غوي دا غونډي ته موږ ته نصیب کی.